أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. مخکې درس کې مسله د قتال ذکر شوی و او غا د دی باب دویم حکمو سپتاسو بنی قتال جنگ کول دا فرض دی او حال دادی سوا ہوا کرہ لکم تاسو تاغا بد خکاری او قریبا دا ستبو یو شی بد گنی او غابو بہتر وی تا دا پارا او امدرنگی کی دیشی تاسو یو شی خگنی او غا تاسو دا پارا خنی یا کی شروی ولت علم اللہ رب العزت سره دی. بیا اور پسی بل حکم ذکر شیو د میاشتې د عزت یا د شهر الحرام کې جنگ کول دغه حکم خو ذکر شیو قل قتال فیه کبیر پاغی کې جنگ کول دا خو غټه گناه ده. نو دیجه کې مساله ذکر شوی و ذو جهتین یعنی 10 مسالات داغه دوا جهت وی دوا طرفونه وی چې یو طرف ته وګوره پاغه کې نقصان وی گناه وی او قبل طرف ته وګوره نو پاغه کې جواز وی یا پکې څه خیر وی. نو دا هغه مساله وا سپدی کې دوا جهت وو یو جهت خو دا و سپدی کې قتال کول جنگ کول دا غټه ګناه ده. خو بیا دغه د جایز کېدو په دې کې علتونه ذکر شوي چې دا دوی خلق بندئی د الله د دین نه او کفر کوي په الله رب العزت باندې مشرکان دي او خلق د مسجد حرام نه بندوي او خلق د مسجد حرام نه وباسي. دا ډېره غټه ګناه ده په نزد الله رب العزت. نو دی وجنا قتال تاسو کوي مشرکین سره ولې زغوی دا کارونه کوي او بل دا سامي شابه په دې کوشش کې لاګیاوي تاسو سره به دا جنگونه کوي تاسو سره به فایټ کوي لړۍ به در سره کوي چې تاسو د خپل دین نه واپس کی. نو لہذا د میاشتې د عزت میاشتو کې هم کچېرې تاسو ته دا ملاو شي نو جنگ ور سره وکړي. نو دا مساله دوا جهتی مساله وا. نو دې بیان وشو چې قتال خو ټیک شو ګناه ده په دې کې خدا دوی څه کوم عمل دی دا غنه هم ډیر غټ دي. اوس د مخکې څه کوم آیات مونږ تلاوت کو دي نه اوس کې څو مسائل دسه ذکر کوي څنګه هم دوا جهتی دي. یو جهت ته وګوري پکې ګناه ده سخته او بلکې څو خیر یا منافع ده ورکې. نو رب دې سره دا شو هغه مخکې سره د دوه جهاتو مسالې سره نور مسائل هم ذکر کوي. اول مساله ذکر کوي چې دا څلورم حکم دی د شراب او د جوړۍ په باره کې. یسألونک تپوس کوي دتانا عن الخمر د شراب په باره کې. خمر یې شراب ہوتا
هر یو هغه شی څنګه انسان په نشي کې واچي او په عقل باندې پرده راولي څنګه تمیز د خو د بد نشي کوله داغه کا غټ مقدار وی او کا کم مقدار وی نو دا شی حرام دی. لکه مثلا یو سړی د شراب عادي شي او یو سړی عادت نه دی چې د کوم سړی عادت ته په دې باندې کا څلور ګلاس اوس کی نو ته دومره نشاغه نه راولي لکه یو سړی عادت نه دی په یو غونډ باندې بغاره ولی نشاره ولی. نو مقصد دا دی چې هر یو هغه شی چې د انسان په عقل په باندې پرده راولي او سړی مستۍ نشي کې راولي نشي ولا شی نو هغه شی په شرعن غتیل شي خمر او دا حرام دی. والمیسر جواری او جواری څه کومه ده دي زوره هم اقسام دي دا ټول قسمونه د جواری غا حرام دي ډیر قسمونه دي اوس په موږ څه دغه قسمونه بیانو یا کې دي چې بعض قسمونه ته پته هم نه وي خو هر یو هغه شی چې جواری وي لکه مثلا بالفرض یو ټیم دی لګیا دی کرکټ کوي یا فوټبال کوي دوا فریق شي یو فریق ودرې کې سیرا دا مثلا ټیم نمبر 1 دا به غټي دبل یې سنا ټیم نمبر 2 دا به غټي ودا چلو پیسې لګاو ها 1 लाख روپۍ شوي سچا خبره د چا ولا ټیم وګټلو دا بل چا نه غټلو دا کسان بو دغه ته 1 लाख روپۍ ورکي دته جوړی لشي او ډیر اقسام دي دو نو دا تپوس کوي د تانا یسالونک تپوس کوي د تانا ای پیغمبره ان الخمر د شراب په باره کې والمیسر د جوړی په باره کې شراب کې مونږ تاسو ته ویلو حدیث کې راځي چې هر یو هغه شی څنګه کې نشوي حرام دی اگر که خلک نامې بدلی ها شراب وی کا ویسکی وی کسوی او کسوی هر یو شی څنګه انسان باندې ناشر ولی هغه شی دغه مقدار معمولی مقدار وی که غټ مقدار وی هغه شی استعمالو نه هغه شی څه دی حرام دی انا ځان ستل غوړي نو دې کې مسائل شروع کیدو مسائل بلکې شروع مخکینا د تدبیر د منزل د پره چې د کور اصلاح پکار ده کچېره په کورونو کې شرابيان وي او جواریان وي نو مقصد دا دی چې کور کې نقصان وي او همیشه جنگ جګړې وي نو دا مسائل پیش کیږي خو چونکې دا د مخکې مسائل سره دوا جهتی مسله ده نو دا اوس بیانوي څنګه دوا جهتی مسله ده ګوري ورته یسالونک تپوس کوي د تانا ای پیغمبره ان الخمر د شراب په باره کې والمیسر د جواری په باره کې قل تور ته وای پیغمبره فیهما پدې دواړو کې اسم کبیر ډیر غټه ګناه ده نا شراب دی او که جواری دا ډیر غټ ګناه ده پکې ومنافع للناس او فیدی دیم خلقو ته اوس دوا جهتونه دي فایده اور کې دا چې انسان شراب دکانونه دي شراب کې انسان مسشي بس خپل آرام سره پروت وي ها جسم یې غای یا جواری وی سره نستړی او نسو همداسې ورته پیسې دولت جیب ته راشي سره مهنت هم نه وي همداسې ورته پیسې راشي اوس یو طرف ته دي کې فایده دي خلکو د پاره او بل طرف ته بدی کې غټه ګناه ده اوس د کوم شی غټ وي دی بلنا نو د معمولی به پرې دی د غټ په دی به عمل کیږي نو عمل څه شو چې دې کې غټه ګناه ده نو دا حرام دي دینه به ځان بسته اگر چې بدی کې لکڅ نه څه فائدې دي نو دې کې یو خورت په جاهلیت باندې مو چې جاهلیت کې خلکو به شراب سکلو او دا به کولو ها جواریانې به کوله دا ډې به جوړې کړې جواریانې برخې کېدلې بس خلک باندې لګیو د خغه نو دا رد کوي پاغوی باندې او مسالې وضاحت کوي چې دا هم داسې مساله ده لکه مخې دوا جهتی مساله وا د دې هم دوا جهتونه دي دوا طرفونه دي یو طرف ته وګوره ډېر غټ ګناه ده پکې حرام دي دا شی او که بل طرف ته وګوره به دې کې څلاونه کې فائدې خلکو تشته اوس وضاحت کوي و اسمهما اغنا د دې دواړو اکبر لوی دا من نفعهما د فائدې د دینه ها فائدہ معمولی دا نقصان زیات ته سکلا یو مسله نه نقصان زیات وی او فائدہ سکوم دیغه کم وی نو چونکه هغه بیا جایز نه وی او اوس بل اور پسې ګورا
ويسألونك تپوس کوي د تانا ماذا ينفقون څه خرج کی دوی د الله په لار کې څه خیرات ورکی څه خرچاو کی دا هم یو د دوه جهتی مسله وا هغه څنګه لکه څنګه انسان د الله په لار کې پیسې خرج کړي 10 روپۍ 100 روپۍ یا 100 پیسې خرج کړي نن دی دستی کتی کې خو انسان کا چیرې وګوري جیب کې پیسې وي نه پیسې کم شي خو کبیا چیرې د دې اجر او ثوابونه ته وګوره څه په یو پیسې باندې یا په 1 روپۍ باندې الله رب العزت په یو په لستاو په سرونو باندې اجرونه ورکړي نو دې کې اجر زیات او کز کوم هغه کې هغه کم دی نو دی وجینا با دا تاسو خرج کوو نو دا هم دو جهتی مسله وا ويسالونک تپوس کوي دتانا ماذا ينفقون څه خرج کی دوی قل ویا ته پیغمبره العفو کوم څه زیات شي د تاسو د خرچینا کوم څه تا د زیات ضرورت زندگی نه خرچینا زیات شي هغه خرج کړه الله په لاره کې مخکې مون خبره کړی و چې دا هغه انفاق ته چې کوم د انسان باندې فرایض کې داخل نه دي لکه زکات شو فرض دي یا مثلا یو انسان ځان باندې نظر منل دي غاپ فرض واجب ور باندې نه دا هغه فرایضونه علاوه چې کوم د انسان په خپل مرزي سره الله په لاره کې خرج کړي نو څه شي د خرج کی العفو چې کوم د تانه زیاتی شي تانه غاشي خپل خرچې د خپل کور ارڅ ضرورت ته پورا کا چې بیا تانه کو هغه مال پاتې شي بیا الله په لاره کې خرج کا ويسالونک تپوس کوي د تانا ماذا ينفقون څه خرج کی دوی د الله په لار کې قول العفو تو ورته فرمایا پیغمبره څه کوم زیاتوي تاسو د خرچینا نو غا خرج کی الله په لار کې کذالک همدرنګ یبین الله بیانوی الله رب العزت لکم تاسو د پرا الآیات آیتنا لعلکم دی د پارا تتفکرون چې تاسو فکر وکړو په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې چې تاسو دنیا او په آخرت کې د پارا سوچ وکړو دا آیتونه الله رب العزت دا مسائل الله دې د پارا ذکر کوي چې تاسو سوچ دنیا او په آخرت کې وکړو او تاسو کامیاب شو ويسالونک دا پنځم حکم ذکر کیږي په باره د یتیمانو کې د یتیمانو په باره کې دا پنځم حکم ذکر کړي او رد کوي په طریقه د جاهلیت باندې څنګه به ظلمونه کولو یتیمانو سره او دغه مال به خوړل دغه پیسې او دولت به خوړل نو دا رد کوي په غو باندې ويسالونک تپوس کوي د تانا عن الیتاما د یتیمانو په باره کې قل تورته فرمایا تورته وایا اصلاحن فیدا رسول دوی د لهم دوی د پر خیرون بهتر ده اصلاح روستل دوی د پر بهتر دي اصلاح کول لهم دوی د پر بهتر دي مثلا یو انسان دی غته یو یتیم پاتې شو دغه مال دولت ته پیسې دي اوس کچېره دا انسان لګیا شي د دې په منځ کې صلح ونه کی اصلاح ونه کی د ماشوم باندې نظیر ونه کی او خپل لنګرنی کې روان اخلي نو هغه خپل مال دولت ارسه به وړاو کی ارسه به ختم کی چې بیا کله غته پوی رسیږي او غټیږي لاس پی خلیوي او کورونا وړنګي حالات خرابيږي محلي کې شر جوړيږي ډاکې زیاتيږي بیا جګړې جوړيږي نو دیو جنا د یتیمانو خاص خیال ساتي نو مو دې کې دا څلورم پنځم حکم وو د یتیمانو په باره کې ويسالونک تپوس کوي د تانا ای پیغمبره عن الیتاما د یتیمانو په باره کې قل تورته فرمایا اصلاح لهم خیر فائدہ رسول دوی د پر بهتر ده که فائدہ ورته رسوي راخه خبره ده وان تخالطوهم کچری دوی شریک او تاسو په خوراک خپلو کې فاخوانکم نغد تاسو رونو دي رونم دي کچری تاسو غا شریک لولو مثلا یو سړی دی هغه ته یتیم پاتې دی خپل خوراک سره مثلا لکه هغه درې یا 2 کسان دي مور دي دا درې بچی دي خپل تا فیملی د خپل بچی دي
نو ته لونه دا غو پیسې راواخلې څخ پلا کې سره گاډ واډې کې توخادو یعنی مکس کې سره نو تاسو رونه دي خو زیاته بنه کې چې یاره مثلا دا غو کچره مونږ دا وی چې غو ناشته بنه د ورځې روټي او مسوتان بنه د ورځې غټول مونږ را جمع کو نشپته یا 100 روپۍ خرچا کی ته دا غو پیسو نه 300 روپۍ راخلې او خپل ورکه 100 روپۍ چې باوجود ته تا فیملی غنه غټي نو دا ظلم زیاته دی نو ځکه چې تاسو کې هغه کار کوو زغه ته फायदा ورسیږي کبیا چې تاسو خپل خوراک سره یا کې تاسو ګاډ واډي کو سره نو تاسو رونه دي خو زیاته بنه کوي زیاته به نه کوي او مو پیدا کو کې مو په وطنونو کې دا ډېر لوی زیاته کیږي چې کله داسې څوک یتیم پاتې شي پلاری مړ شي یا څوک بړ شي نو دا اخذای خوند شي مشومان وړه وړه پاتې شي نو دا خلک لاګیا شي دا اسکاتونه شروع کی او دا پلان کی شروع کی اوس خدای الله ډېر لوی فضل دی دا شیان ډېر حدا پورې کم شي اوس کې نشته دی خو مخکې داسې ټیم وو چې مړی به ورته پروتو د انسان به دی مړی د خاخیدونه یا دغه د کفن د فن نه زیات فکر به دي سره داو چې یاره دي د اوس اسکات کوم نه راوړم دي ته غوړې دانې کوم نه راوړم اجیوار او اشکرونه د اوس کوم نه راوړم او بیا اول ورځ دویم ورځ به ټیکاله خلکو په خواله د خلکو د پر یاره دا بیا خلک خبرې کوي چې دوغه او په صيغاو نکړه نو دا به غیر شرعي طریقې به کوله او دا غد یتیمانو مال به نسی فضول به استعمال ک دا ناجائز کارو غلط کارو نو دیجه کې اصلاح حکم کیږي چې تاسو هغه ته फायदा ورسو फायदा داده سوال هغه کفن او دفن دغه بندوبست شي دغه پلار سکون وفات شي په شریعت مطابق سره او بیا هغه پر صلح پکار دی اصلاح پکار دی هغه مال دسي خرج کول نه دی پکار سی هغه ته ورسو تکلیف جوړ شي بیا چې تاسو په سرپرستی کې راشي څه دغه مشر شي نو کچیرته دغه پیسو نه یا دولت نه یا دغه نه دومره شی تر خله چې صرف د اغو د پر کفی کیږي او خپل سره نو خپل سره ټچ کې سره مزګاډ ور کور کې خوراک کیږي یا کیږي پخلا کیږي بیا خو تاسو رونه دي خو زیاته بنه کوي قل او یا پیغمبره اصلاح لهم خیر اصلاح د دوی د پر غوړه دا ست هغه ته फायदा ورسه و ان تخالطوهم کچری تاسو شریکیږي دوی سره فاخوانکم درون دي تاسو په خوراک مراکه چی کی تاسو سره شریکی دو خیر دی والله يعلم الله خپويږي الا پويږي المفسد مفسد باندې من المصلح د اصلاح کوونکینا سکم یو سړی فساد کوونکې دی مفسد هغه دی چې یتیمانو مال خوري په دوکې باندې په چالوال باندې په ګډون باندې چې یاره مکه دا اوس مو روټۍ به پخا کو 3 کیلو وړه بغن راوخلو 9 کیلو به مو ور سره کو بیا به ټول سره خرو نو دا سړی مفسد دی او اصلاح کوونکی هغه دی چې هغه ته د صحیح خیر ورسي هغه ته फायदा ورسي نو الله رب العزت فرمای والله يعلم الله پويږي پیجنی المفسد مفسد سړی څنګه وران سړی وي ورانی کوي شیطانیانی کوي مفسد وي د یتیمانو مال خوري دوکا کوي ګډون سره بغسرا نو هغه پويږي ولو شاء الله کچری خو خشوي الله رب العزت لاعنتکم نو تاسو به په تکلیف کې او چولې وي عنت یی مشقت تا مشقت کې اچول تکلیف کې اچول یا سخت حکم دیتا داسې حکم دی نازل کړی چې تاسو په تکلیف کې بیا چولې خو الله رب العزت په تاسو باندې رحم وکړو لہذا تاسو غا تکلیف کې نه چي داسې حکم نه کوي چې تاسو دغه تکلیف کې مواچي او بیا حکم تاسو غا سر تر رسول نه شي نو بیا ته مشکلات جوړ شي ولو شاء الله کچری رضاوي خدای پاک لعنتکم نو تاسو به په تکلیف کې چولې وای نو نه حکم دې نرم کو سومانس کې صلح وکي اصلاح وکي د مال حفاظت پکار دی دغه تربيت پکار دی کچری تاسو سره هغه په خوراک څخه کې معاملاتو کې ګډيږي در سراوي تاسو رونه دي خیر دی خو زیاته بنه کوي ولې الله رب العزت پیژني هغه خلک څنګه فسادیان دي یتیمانو ملونه خوري هغه ته چلونه جوړي دوکې شو کې کوي او مصلح سکم اصلاح کوونکې دغه هم پیژني ان الله یقینا الله رب العزت عزیز زبردست حکیم حکمت ولده الله رب العزت لوی زبردست ذات عزیز ذات او حکمت ولده چې دا کوم احکام ذکر کیږي په دې کې لوی حکمتونه دي او لوی د حکمت ته ورکه
ولا تنكحوا المشرکات دا شپږم حکم دی. شپږم حکم دی سو منع د نکاح د اهل شرک نه. دا شپږم حکم بیانېږي چې مشرک سړی سره یا مشرک کوم ښځه وي هغو سره رشته مه کوو. مشرک سړی دی هغه ته خپله خور لور مه ورکوو. مشرکه ښځه وي هغه خپل کور ته مه راولو. توحید او شرک دو منځ کې لوی مزل دی. دې وجې نه دو منځ کې بیا اتفاق نه راځي. اوس خو خلک نه توحید پیژني او نه شرک پیژني. بس خدا ګوري چې یاره بس خو بس لږ پوستکی سپین دی لغونې بس مطلب دی چې ګزاره کېږي چې دانې منې دي او غادي کې بس ټیک دی نو خلک ورشتي مخ شریعت کې دا غاده چې تو هغه ښځه هغه خلکو سره رشته کوه چې هغه ذات الدین وي، دین والا خلک وي. خلک ودونه کوي د ښایستهوالي دپاره، د نسب دپاره چې یاره دا د غټ خاندان نه دی او دین دپاره. نو تاسو دین خوښوو، حدیث کې راځي چې دین خوښوو، هغو خلکو سره رشته کوو چې هغه دینداري وي. چاته خور لور ورکوي کوشش کوه چې هغه دیندار خلک وي. چا نه خور لور کوي نو هغه هم کوشش کوه چې هغه دینداري وي. که چېرې مشرک او بدعتیانو سره د رشته وشي نو بیا به درته مشکلات په کورونو کې جوړ وي. هغه به دولسم کوي، څلوېښتي به کوي، اشور ته به ځي، ځنونه به ډبوي، څه به کوي څه به کوي، ته به ورسره منې نه. نو بس کور کې به همیشه ته غم جوړ وي. نو دې وجې نه دې کې یو حکم بیانېږي ولا تنکحوا المشرکات، نکاح مه کوئ تاسو مشرکو ښځو سره. مشرک ښځې کور ته مه راولئ حتی تر دې پورې یؤمنن چې ایمان راوړي. صحیح ایمان راوړي، توحید قبول کی بیا خو خیر دی. ایمان قبول کو، توحید قبول کو، چې بیا داسې نه چې کور کې راشي دلته بدعتونه کوي، شرکیات کوي، خرافات ته بیانوي او هغه کې نه داسې ونه کوي. ولا امتون او خامخه د وینځه مؤمنتون مؤمنه، یوه مؤمنه وینځه چې وي خیرون غوره ده، بهتره ده من مشرکتین د مشرکینا، د مشرکې ښځې نه که هغه ډېر هم ښایسته وي، که هغه ډېر هم نسب والا وي، ډېر دولتونو والا وي، ډېر هر څه ورسره ډېر تیر وي، یوه ایمانداره موحده وینځه وي، غلامه وي، هغه غلامه بهتره ده، خیرون بهتره ده من مشرکتین د مشرکې ښځې نه. ولو اعجبتکم اگر که تاسو تعجب کې اچوي خوندې درکړی وي خو هغه وینځه ورنه بهتره ده د هغې مشرکې ښځې نه چې کې شرک وي او کفر یې ورکې. ولا تنکحو ما نکاح ما کوو تاسو المشرکین مشرکانو سره، مشرک سړي سره ما خور لور ما ورکوو، ما نکاح کې ما ورکوو حتی تر دې پورې یؤمنو چې ایمان راوړي. څو پورې ایمان یې نه وي راوړی لکه مخکې د مشرکې ښځې ذکر شو او دې کې د مشرک سړي وشو. اول دا و چې خپل کور ته شرک او بدعت والا خلک مه راولو. هغه ښځې سره ما زوی دپاره، ما د ورور دپاره، ما د خپل د پردو دپاره هغه ښځه کور ته مه راولو چې هغه کې شرک وي او بدعت خرافات یې ورکوي. اوس بله دا مسله ذکر کوي چې بل چا سره رشته کول غواړئ، خور لور ورکوي، که مشرک وي نو هغه سره نکاح مه تړو. ولا تنکحو نکاح مه کوئ المشرکین مشرکانو سره حتی یؤمنو تر دې پورې چې ایمان راوړي. ایمان یې راوړو، توحید قبول کو، سنت بنی عمل شروع کو، بدعت خرافات و تایب شو، توبه یې وبستلې، بس بیا خیر دی. ولا عبد او خامخا د مریې غلام څه دی مؤمن مؤمن خیرون بهتر دی من مشرکین د مشرک سړی نه، د مشرک سړی نه بهتر دی هغه غلام چې هغه کې توحید وي، المنځ گزار وي، توحید وي، پکې اسلام و شریعت پابند وي. او بل طرف ته یو مشرک سړی دی شرک عقیده کې شرکیاتی خرافاتی بدعاتی اور کې شرکیاتی او هغه پیسو والا دی، دولتون والا دی، گاڑی دی او ډیر حساب کتابی دی. ولو اعجبکم اگر که تاسو تعجب کې کوي، تاسو ته خوند درکړی وي نه داسې به نه کوي، دا به پرېږدئ. ولې اولئک دا خلق یدعون بولی تاسو الی النار ور طرف ته، دا خو به تاسو جهنم ته ځان سره بوزي. که چېرې مشرکه ښځه د کور ته راوستله هغه نه د بچي راشي نو سلسله به داسې جوړه شي چې دا ټول به جهنم ته شي، الله د مونږ ټول بچو ساتي. که چېرې یا د خپله خور لور چاته داسې چاته ورکړله چې هغه عقیده صحیح نه وه نو دا به هغه لاړه شي داسې کې به عقیده هلته به نه شي کولی نو څه به شي
جهنم ته ورسیږي. الله د مونږ ټول بچو ساتي. نو ځکه فرمایي اولئک دا خلق يدعون بلنه کوي بلی الى النار ور طرف ته، والله يدعو الله بولی تاسو الى الجنه جنت طرف ته. نو اولئک يدعون دا علت د حرمت د نکاح د ال شرک. صدا خلق سکوم دي دا د جهنم ولدي، تاسو به جهنم ته بوزي. النار دین مراد هغه عملونه دي چې سړی ور ته رسي، هغه عمل چې سړی جهنم ور ته رسوي. والجنه جنت سکوم دي د دین مراد سره مراد ها عملونه چې انسان جنت ته رسي، جنت رسوي الى الجنه والمغفرة بخشش مغفرت طرف ته باذنه په حکم خپل سره. والله يدعو او خدای بلی تاسو الى الجنه جنت طرف ته، والمغفرة بخنه طرف ته باذنه په حکم خپل سره. ويبين او بیانوي آیاته آیاتون خپل للناس د پر د خلکو لعلهم دې د پر يتذكرون سدوی سوچ پند او نصیحت حاصل کی سوچو کی. یسالونک تپوس کوي دتانا عن الخمر د شراب په باره کې، والمیسر د جواری په باره کې. قل تور ته فرمایا ویا ته اے د مو پیغمبره فیهما پدی دواړو کې اسم گناه کبیر غټه ده ومنافع للناس او فیدیم شتا د پاره د خلکو، خو و اسمهما اکبر او گناه د دې دواړو ډیر غټه ده من نفعهما د نفینا. نو هر یو مسله هر یو هغه کار سپاغه کې ته فایده ډیر وي نقصان پکې کم وي، نو فایده ونه واخله. کچېره بیا یو کار کې نقصان ډیر وي فایده ورکې کم وي، نو بیا ونه ځان وساته. ويسالونک تپوس کوي دتانا ماذا ينفقون څه دوی خرج کی د الله په لار کې، څه خیرات کې څه ورکړي. وایا ته قول العفو وایا ته اے د مو پیغمبره څه کوم ته زیات د خرچو د تاسو نه، ته خپل ځان خپل حال او عیال باندې خرچ وکا، څه کوم د نزیاتی پاتې شي پاره کې خرچ کا. کذالک امدرنګ یبین الله لكم الآیات بیانوي الله رب العزت تاسو د پر آیتونه. لعلکم دې د پر تاسو تتفکرون فکر کوي سوچ کوي په دنیا او په آخرت کې. ويسالونک تپوس کوي دتانا عن الیتاما د یتیمانو په باره کې، سیرا مون څه حکم د یتیمانو په باره کې. قل تور ته فرمایا اصلاح اصلاح لهم دوی د پر خیرون دا غوره خبره ده، څه هغه کار وکي څه کې دغه د پر فایده وي. وان تخالطوهم کچری تاسو شریکي خپل کې په خوراک کې فاخوانکم رونه تاسو دي. کچری تاسو په دسترخوان باندې په کټوي کې سره شریکيګو، مثلا مخکې خبرو کړل کچری یو سړی سره یتیمان دي او د هغه د پیسو نه د وړو نه یا خرچینه دغه هغه خرچي مطابق څه سره په هغه باندې کې هغه شی راوخلی د خپل خوراک سره ګډ وډ کی بیا په خکی بیا سره په یوځ باندې خوري، نو دې کې څه باک نشته دي خو زیاته باندې کوي. والله يعلم الله پیجنی المفسد مفسد سکون فسدی وی من المصلح د اصلاح کون کینا. ولو شاء الله کچری رضا و خوښي وي الله رب العزت لأعنتکم نو تاسو به په تکلیف کې اچولي وي، سخت حکم وي د سره صادر کړی وي، بیا به ډېر په تکلیف کې وي، خو لهذا تاسو په خپل ځان باندې ما سختوي. ان الله عزیز حکیم یقینا الله زبردست حکمت ولري. ولا تنكحوا المشركات ما کوي تاسو نکاح مشرکین او خذو سره حتا تر دې پرې یؤمن ایمان راوړي. ولا امتون او خامخا وینځه غلامه مؤمنه مؤمنه خیر ورده بهتر ده من مشرکه د مشرکی خزینه. ولو اعجبتکم اگر که تاسو د ډیرم خوخوي خوندې در کړی وي نو دا و پرې دی هغه مؤمنه به ته خاوي، اگر چې غلامه ولې نوي وینځه ولې نوي او مشرکه کچر ډیر مغشي نو غنه ځان ساتي. ولا تنكحوا المشرکین ما په نکاح سره ور کوي مشرکین او ته سړی او ته خپل خويندې لونه وغیرہ حتا تر دې پر یؤمنو چې ایمان راوړي. ولا عبد مؤمن
او یو بنده غلام مریت دی مومن خیر غره دی بهتر دی من مشرکین د مشرکنا ولو اعجبکم اگر کا تعجب کی واچوي تاسو خوان درکوي تاسو ته نو دا مشرک سره کډې رب د نسب ولوي دولتونو پیسو ولوي خو دین هغه غلام بهتر دی څنګه موحد دی اولئک دا خلق يدعون الى النار بولی تاسو جهنم طرف ته والله يدعو الى الجنه الله بولی تاسو جنت طرف ته والمغفرة باذنه او مغفرت طرف ته په خپل حکم سره ويبين او بیانوي آیاته آیتون خپل للناس د پاره د خلکو لعلهم دې د پاره يتذكرون دوی واز او نصیحت حاصل کی سوچو کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.